जल्ल जलालुहु लज़्ज़त ज़रूर शरीफ हुआ है।
پنځه ځله استغفار وایه. درې ځله سوره اخلاص وایه. یا الله زموږ د ناس خپل بارګه قبول کړي. الله سچ واور دې یا الله دې من عمل توفیق راکړي. خپل د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم یا الله کامل اتباع زموږ ټول نصیب کړي. الله په هر سنت د عمل توفیق موږ ټول ترا کړي. الله خپل تعلق خاص خپل معرفت او محبت یا الله زموږ ټول نصیب کړي. الله د دې ثواب یا الله زموږ شیخ علی مقام ته ورسوي. درجات عالیه نصیب کړي. قبر پر یا الله نورات باران ور یا الله زموږ اولیاء کې هغه مقام ورکوم چې ساشان سر لایق دي. خپل د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم یا الله دایمي رفاقت او صحبت نصیب کړي. دغه فیضات نمنګ ټول بهر امن کې دغه فیضات دنیا ګډ ګډ ته ورسوي. موږ ټول یا الله د ذریعہ په تور باندې استعمال کړي. یا الله څومره چې دلته موجودین دي یا غایبین دي چا په لکه څه قسم جایز شری حاجت غیبی خزان سره پورا کړي. الله څوک چې پریشان حال دي الله دغه پریشانی ختمه کړي. څوک چې مغرور دي الله دې قرض ادایګي صورتونه پیدا کړي. څوک چې الله به اولاد دې غو ته نیک نارینه صالح اولاد ورکړي. چا اولاد نافرمان دي الله غ فرما بردار کړي. څوک چې رشتو په طلب کې دي الله سنت مطابق خرشتي ټول ته ورکړي. یا الله کوم چې بیروزګار دي رزق حلال دروازې ټول باندې کلاو کې رزق حلال زموږ دي ټول وسی کې وسط او فراخي نصیب کې فقر او تنگ دسین الله موږ ټول محفوظ او ساتي. یا الله څومره چې بیماران دي په دې محفل کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي هر ځای کې چې دي هغه ته الله صحت کامل ورکړي. دا فضل الرحمن سے والده سے ودا او تر هغه بیمار دي او دا حبیب الحق سے خیر آباد ولا غوي چې منکور ولا بیمار دي هغه لپاره دعا وکړه. یا الله څومره بیماران چې دي الله په دې محفل کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي هر ځای کې چې دي ټول ته الله صحت کامله عاجله دائم مصور ورکړي. دا دي بیمارې دا رحمت یا الله صحت پر رحمت کې بدل کړي. زره ټول ته کامل اطمینان قلب او سکون نصیب کړي. څومره چې الله زمونږ عزیز اقارب رشتہ داران دوستان احباب پیر بیان مسلمانان دنیا ته تل ټولو بخي. خصوصا د عبدالوهاب صاحب دی والده صاحب وفات شه ده او دین علاوه بره دړو اکبر خان هغه وفات شه دي. دین علاوه نور چې کوم موږ نمونه واغسل یا وانه غسل ټول یا الله توبه خي راتون کې منازل ټول ته آسان کې څومره چې ورزخي خوشاله بنده مومن لدای خي دې په تمام هدا غو نصیب کې قبر یا الله ته حد نگاه وسی کې قبر یا الله د جنت باغچو باغچو ګرځي. څومره چې پسماندگان دی الله ته صبر جمیل صبر تام نصیب کې او موږ ته الله دې سخت سفر تیاری توفیق راکړي. یا الله دا دوړه خانقاګان فیصور پر سرسبز او شاداب وساتي. څومره بوټي چې دې کې لګیدل دی الله ټول نه باراوري ونی جوړي کې د حضرت کامل فضل الله ټول ته منتقل کې ایسو کې الله محروم کای. یا الله تر سوچ موږ د دې په دینه متین باندې موږ قائم او دائم وساتي او کله دنیا له تو اخرت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جواب جاری وساتي. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک.